السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چې زه د کومو صحابهو ذکر کوم هغوی کې لومړی نامه ده د حضرت ابو ملیل بن الازهر. د دوی د والدې نامه ام عمرو بنت اشرف وه او د دوی تعلق د انصارو قبیلې اوس سره و. دوی ته د بدر غزا او د احد په غزا کې د شاملېدو سعادت ترلاسه شوی و او د یو روایت مطابق د دوی رور حضرت ابو حبیب بن ازهر هم د بدر غزا او په نورو غزواتو کې شامل شوي وو. بل ذکر دی د حضرت انس بن معاذ انصاري. په ځینو روایتونو کې د دوی نامه انیس هم بیانه شوې ده. د دوی تعلق د انصارو د قبیلې د خزرج یو ښاخ بنو نجار سره و. د دوی د والدې نامه ام اناس بنت خالد وه. دوی د بدر او د خندق په غزواتو کې او په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د احد په غزا کې د دوی رور حضرت ابی بن معاذ هم دوی سره شامل شوي وو او د دوی د وفات باره کې اختلاف دی. په یو روایت کې دی چې د دوی وفات د حضرت عثمان په زمانه کې شوی و، د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې. او یو بل روایت کې راغلی دی چې حضرت انس بن معاذ او د دوی رور حضرت ابی بن معاذ په بیر موعونه کې شهید شوي وو. بل ذکر دی د حضرت ابو شیخ ابی بن ثابت رضی الله تعالی عنه. د دوی کنیت ابو شیخ و او حضرت ابی بن ثابت د خزرج قبیلې یو ښاخ بنو عدي سره تعلق لرلو. د دوی کنیت ابو شیخ و. د یو قول مطابق دا کنیت د دوی د زوی و او د دوی د والدې نامه سخته بنت حارثه وه. حضرت ابی بن ثابت د حضرت حسن بن ثابت او د حضرت اوس بن ثابت رور وو. دوی د بدر غزا کې او د احد په غزا کې شریک شوي وو او د دوی وفات د بیر موعونه په واقع کې شوی وو. دې باره کې اختلاف هم دی چې حضرت ابی بن ثابت د بدر په غزا کې شامل وو یا نه. د تاریخ په مختلفو کتابونو
د تاریخ مختلف کتابونه دي. ابن اسحاق وایي چې حضرت ابی بن ثابت د جاهلیت په زمانه کې وفات شوی و او د بدر او د احد په غزواتو کې چې څوک شریک و هغه د دوی زوی ابو شیخ بن ابی بن ثابت و. او علامه ابن هشام د بدر په شاملینو کې حضرت ابو شیخ ابی بن ثابت هم شمیرلی دی. حضرت ابی بن ثابت د وفات باره کې چې کوم روایات دي نو هغې کې دا ملاویږي چې دوی د بیرمونه په واقع کې وفات شوي وو په هغه ورځ، او په ځینو روایتونو کې دا هم ملاویږي چې دوی وفات د احد په غزا کې شوی وو. بهرحال دا هم روایتونو معلومیږي چې کوم صحابي د احد د غزا په ورځ شهید شوي وو هغه دوی نه وو بلکې د هغوی ورور حضرت اوس بن ثابت وو. بیا یو ذکر دی د حضرت ابو برده بن نیار. د دوی کنیت ابو برده وو. دوی په خپل کنیت مشهور وو. نامه د دوی هاني وه. په یو روایت کې د دوی نامه حارث او په یو بل روایت کې مالک هم بیانه شوې ده. د دوی تعلق د بنو قزاع قبیلې خاندان بلی سره وو. او حضرت ابو برده د حضرت برا بن عازب ماما وو. او په یو روایت کې راځي چې حضرت ابو برده د حضرت برا بن عازب تره وو. د بیعت عقبه ثانیه کې دوی شامل شوي وو. دین علاوه د بدر، احد او خندق سره ټولو غزواتو کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. د مکې د فتح په ورځ د بنو حارثه بیرغ د حضرت ابو برده سره وو، د حضرت ابو برده په لاس کې وو. او حضرت ابو عباس او حضرت ابو برده چې کله اسلام قبول کو نو هغه وخت دواړو د بنو حارثه بوتان مات کړي وو، یعنې چې کوم د هغوی د خپلې قبیلې بوتان وو. د حضرت ابو امامه نه مروي ده چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر غزا لپاره د بدر طرف ته د تلو اراده وکړه نو حضرت ابو امامه هم هغوی سره تلو دپاره تیار شو. نو په دې د دوی ماما حضرت ابو برده بن نیار دوی ته وویل چې ته خپل د مور خدمت لپاره ایثار شه. مور یې بیماره وه نو هغوی ته ویل چې ته ایثار شه. حضرت ابو امامه وویل هغوی هم جوش لرلو. د اسلام خلاف لومبۍ حمله وه نو چې زه ملاړ شم نو هغوی ورته وویل چې هغه ستاسو خور ده، تاسو ورته دپاره ایثار شئ چې ما ته وایي. نو دا معامله چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته وړاندې شوه نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو امامه ته د ایثارېدو حکم ورکړو، یعنې زوی ته. او حضرت ابو برده د لښکر سره تللی و. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د غزا نه واپس راغله نو د حضرت ابو امامه والده وفات شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا د هغوی د جنازه یې د هغوی کړې وه. د احد د غزا په ورځ مسلمانانو سره 2 اسونه وو. یو اس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و چې نامه الثقف وه. او دویم اس د حضرت ابو برده سره وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اس نامه الثقف وه او بل اس د ابو برده وو چې نامه ملافع وه. حضرت ابو برده بن نیار بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو څو قبایلو چې هغوی لاړه او د هغوی په هکله دعا وکړه خو یوه قبیله هغوی پرېښوده، هغوی له نه وتلي. نو په دې هغه قبیلې والا ډېر خفه وو. هغوی خپل یو ملګري ته وویل چې دا څه وجه ده. او بیا د یو ملګري د مال تلاشي واخیسته نو د هغه د څادر نه یو امیل راوتی و چې هغه یې د خیانت کړی واخیستی و. نو بیا خلکو هغه امیل واپس کړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له تشریف یوړو او د هغوی په هکله هم دعا وکړه.
حضرت ابوبرده حضرت علي سره په ټولو جنګونو کې شامل وو. د دوی وفات د حضرت معاویه په ابتدایي دور کې شوی و او د دوی د وفات د کال باره کې مختلف روایتونه دي. د یو روایت مطابق د دوی وفات په 140 هجري کال کې شوی و او یو بل د نورو روایتونو کې د 240 هجري کال او د 1540 هجري کال ذکر هم ملاویږي. د حضرت برا بن عازب نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لوی اختر په ورځ د مونځ نه پس موږ ته مخاطب شو. دی وفرمایل چې چا چې زموږ په شان د مونځ وکړو او زموږ د قربانۍ په شان قرباني وکړه نو هغه سمه قرباني کړې ده، او چا چې د مونځ نه مخکې قرباني وکړه نو د هغه قرباني د غوښې لپاره وي، دا قرباني نه ده. د اختر د مونځ نه مخکې قرباني کول او دا خو داسې لکه څنګه صرف د غوښه خوړو لپاره چې حلاله کړې وي. نو په دې حضرت ابوبرده باندې رودرېده چې چا ذکر کېږي د کوم صحابي او هغوی دا وایي چې یا رسول الله ما خو د مونځ لپاره راوتلو مخکې قرباني کړې ده او ما دا ګڼل چې دا نننۍ ورځ د خوراک څښاک ده، نو ځکه ما زر په خپله مو خوړه او خپل کوروالا او ګاونډیانو باندې مو خوړله. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا چیلې خو د غوښې لپاره وه، یعنې دا ستا قرباني نه ده. نو په دې حضرت ابوبرده دا وایي چې ما سره چیلې دي چې د یو کال دي او هغه د 2 چیلو نه ښې دي، یعنې ښه سربه دي، د کال دي او د 2 چیلو نه زیاته ښې دي. نو دا به زما له طرفه کافي وي که زه دا قرباني وکړم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وکړه، خو تا نه پس به د چا لپاره کافي نه وي، یعنې تا ته خو دا اجازت دی خو تا نه پس بل چا ته د اجازت نشته. نور حدیثونه هم دا ښیي چې یو خو دا چې د اختر د مونځ نه پس د قرباني وکړل شي او بله دا چې عمر وي د څاروي چې د هغې قرباني کېدل پکار ده. نو بهرحال چې دوی دا چې فرمایلي چې تا نه پس به د بل چا لپاره کافي نه وي. نو دې باره کې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام په مجلس کې یو سوال شوی و چې د قربانۍ لپاره د چیلي عمر څه پکار دی. نو په دې حضرت مسیح موعود علیه السلام حضرت المسیح بل التناس حضرت مولانا نورالدین هغوی ته وفرمایل چې تاسو دې جواب وکړئ. نو هغوی عرض وکړو چې د اهل حدیث په مطابق خو د 2 کالو ضروري دی، یا زموږ ملکونو کې دا رواج دی چې 2 غاښونه یې د مخامخ راوتي وي. نو بهرحال هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم فرمایلي کومه خبره فرمایلې وه حضرت ابوبرده ته چې زه ستا قرباني خو قبلوم د 1 کال د بچي، خو د آینده لپاره د بل چا لپاره نه دی دا اجازت، بلکې ښه لوی چیلې یا چیلې پکاره ده. عمده طریقه حضور فرمایي چې په جومات کې رایجه ده یا زموږ په فتوو کې لکه څنګه چې وایي چې ما وایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي دي. بیا ذکر دی د حضرت اسد بن یزید، د دوی د والد نامه یزید بن الفاقع وه او د دوی تعلق د انصار د قبیلې خزرج یو خاغ بنو زرعق سره و او د بدر په غزا کې او په احد کې دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. علامه ابن اسحاق د اسد په ځای د سعد بن یزید نامه په اصحاب بدر کې لیکلې ده. د حضرت اسد بن یزید د نامې باره کې مختلف آرا دي، ځینو د دوی نامه سعد بن زید، سعید بن الفاقع او ځینو سعد بن یزید بیانه کړې ده. بیا یو بدري صحابي وو حضرت تمیم بن یار انصاري، د دوی د والد نامه یار وه او د دوی تعلق د انصار د قبیلې د خزرج یو خاغ بنو جداره بن عوف بن حارث سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل شوي وو. د حضرت امیم په اولاد کې زوی
ریبی او لور جمیله وه او د دې والده د بنو عمرو قبیلې سره تعلق لرلو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د دې نامه د حضرت اوس بن ثابت بن منذر، دوی هم انصاري وو، د دوی کنیت ابو شداد وو، د دوی د والد نامه ثابت وه او د دوی د والدې نامه سخته بنت حارثه وه. دوی د مشهور صحابي د حضرت شداد بن اوس والد وو او د دوی تعلق د انصار د قبیلې بنو عمرو بن مالک بن نجار سره وه. دوی په اوه ثانیې کې شامل وو او د بدر او د احد په غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شامل شوي وو. حضرت حسان بن ثابت چې مشهور شاعر وو او حضرت ابی بن ثابت د دوی وروڼه وو. حضرت عثمان بن عفان چې کله مدینې ته هجرت کو راغله نو دوی کله ایثار وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت عثمان بن عفان او د حضرت اوس بن اوس ترمنځ مواخات قائم کړی وو. د دوی د وفات باره کې عبدالله بن محمد بن عماره انصاري وایي چې د دوی وفات د دوی شهادت د احد په غزا کې شوی وو او ځینې نور دې سره اختلاف هم کوي، خو چې څوک چې اختلاف کوي هغې کمزوري راویان دي. بیا ذکر دی د کوم صحابي د هغوی نامه ده حضرت ثابت بن خنسا، د دوی تعلق د بنو غنم قبیلې د بنو غنم بن عدي قبیلې د دوی تعلق د بنو غنم بن عدي بن نجار قبیلې سره وو او د بدر په غزا کې د شاملېدو سعادت دوی ته ترلاسه شوی وو. د دوی باره کې دومره معلومه شوې ده. بیا حضرت اوس بن صامت یو صحابي وو، د بدر په غزا کې دوی شامل وو. حضرت اوس بن صامت د حضرت عباده بن صامت ورور وو. حضرت اوس د بدر او احد سره په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شریک وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت اوس بن صامت او د حضرت مرصد بن نبی مرصد الغنوي ترمنځ مواخات قائم کړي وو. په روایتونو کې راځي چې حضرت اوس خپلې اهلیې خویله بنت مالک سره زهار کړی وو. زهار دې ته وایي چې په عربو کې دا رواج و چې خپلې ښځې ته به مور به یې ویلې یا داسې خور به یې ورته ویل داسې به په ځان حرامه کړه، یعنې دا ویلې نه پس چې ته زما مور یې حرامه به شو باندې. نو اسلام دا رسم ختم کړی وو، دا حکم یې ورکړی وو چې د دغې خبرې په وینا طلاق نه کېږي. که مور یا خور ته ورته ووایي نو طلاق نه کېږي او دا بېهوده خبره ده چې په اسلام کې د دې سزا کفاره مقرره کړې شوې ده. حضرت اوس مخکې کفاره نه وه ورکړې او د خپلې اهلیې سره تعلق قایم کړو، نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دوی له حکم ورکړو چې دا غلطه ده او 15 سا وربشي د شپېتو مسکینانو باندې د وخورئ، یعنې کفاره دا ده چې ته به 15 مسکینانو باندې روټۍ خورئ. د زهار باره کې په قرآن کې هم دا حکم دی. خدای پاک فرمایي چې الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لغفور غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. یعنې تاسو کې چې څوک خپلو ښځو ته مور وي نو هغه د دوی میندې نشي کېدی. د دوی میندې خو هم هغه دي چې چا
دوی پیدا دي چا چې دوی پیدا کړي دي او یقینا دا یوه داسې خبره چې سخته دا ډېره زیاته یو نه خوښېدونکې خبره ده او د دروغو خبره ده او یقینا خدای پاک ډېر معاف کوونکی او ډېر بخښونکی دی او کوم خلک چې خپلو ښځو ته مور ووایي او بیا چې څه ویلي وي د هغې نه رجوع کړي یعنې که مخکې ورته مور ویلي چې او بیا غلطي ومني چې غلطي ترې شوې ده نو دوی نه مخکې چې دوی دواړه دې یو بل ته لاس لګوي نو د دوی به یوه مری خلاصوي یعنې هغه زمانه کې چې کوم غلامان وو نو یو غلام به ازادوي او خدای پاک فرمایي چې دا هغه خبره ده چې تاسو ته نصیحت کېږي او تاسو چې څه کوئ خدای پاک دې نه همیشه خبر وي نو څوک چې دې استطاعت نه لري که دا وس نه لري چې غلام دې ازاد کړي نو بیا به مسلسل د 2 میاشتو روژې نیسئ دې نه مخکې چې د یو بل ته لاس ولګوي او چې څوک د دې استطاعت نه لري نو 18 مسکینانو باندې به روټه خورئ د دې لپاره چې تاسو ته د خدای او د هغه د رسول له طرفه تمانیت نصیب شي دا د خدای پاک حدود دی او د کافرانو لپاره یو ډېر دردناک عذاب مقدر دی د دې ترجمه حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی ده چې کوم تن خپلې ښځې ته مور ووایي نو هغه په حقیقت کې د هغه مور نشي کېدی ځکه چې میندې خو هغه دي چې چا نه دي پیدا شوي دي نو دا یوه ډېره نامعقوله او بیخي د دروغو خبره ده او خدای پاک معاف کوونکی او بخښونکی دی او کوم خلک چې مور ووایي ښځو ته او بیا رجوع وکړي نو د خپل ښځې ته لاس لګولو نه مخکې به هغوی یوه مری خلاصوي یعنې دا د خوبي خدای له طرفه دا نصیحت دی چې که د چا مری خلاصه نه کړی شوه نو خپلې ښځې ته لاس لګولو نه مخکې به د 2 میاشتو روژې نیسئ او که روژې هم نشي نیوی نو بیا به 18 مسکینانو باندې روټه خورئ د حضرت خویله بنت مالک بن سالمه نه روایت دی دوی د اهلیې نه چې زما خاوند اوس بن ثابت ما سره زهار کړی و نو زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم لاړم او شکایت یوړو نو هغوی ما ته د هغې باره کې وی چې د خدای پاک تقوا خپله کړه هغه ستا د تره زوی دی ما په خپله خبره اصرار کولو یعنې تر دې چې د قرآن آیت نازل شو نو هغوی ورته ویل چې ته څنګه د هغې مور کېدی شي ته هغه ستا د تره زویم دی او ته د هغې ښځه یې نو بهرحال ما په اصرار کولو چې بیا تر دې چې د قرآن آیت نازل شو چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها چې خدای پاک د هغه ښځې خبره واورېده چې د خپل خاوند باره کې تا سره جنګ کولو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه ستا خاوند دی دې پکار چې غلام آزاد کړي اوس دا د دې سزا ده چې کوم آیت په قرآن کې راغلی دی نو حکم دا دی او د هغې نه پسه ټول تفصیل بیان شوی دی چې یو غلام دی آزاد کړي هغوی چې ما په دې هغې ته عرض وکړو چې د دې وس هغه نه لري هغه غریب سړی دی نو بیا هغوی فرمایل چې د 2 میاشتو مسلسل روژې دې ونیسي نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله د هغه عمر داسې دی چې هغه مسلسل روژې هم نشي نیوی طاقت نه لري نو بیا هغوی فرمایل چې بیا د 18 مسکینانو باندې روټه وخورئ نو ما ورته عرض وکړو چې هغه خو مال هېڅ هم نه لري چې صدقه ورکړي نو خویله وي چې هغه زه ناسته وم نو د کجورو یوه بوجه راغله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې چا وړاندې کړې وه نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه به د کجورو یوه بلې بوجه سره د دې مدد وکړم یعنې که دا ماته راکړی شي نو یو د بلې تیلی انتظام کېدی شي نو هغوی فرمایل چې ټیک ده دا یوسه او دې کې دې نه د هغه له طرفه 18 مسکینانو باندې نه وخوړه او بیا خپل له تره زوی له لاړه شه یا خپل خاوند له لاړه شه او ته په دې خبرې باندې د هغې مور نشي جوړېدی نو د دغه صحابه سیرت چې بیان شوی دی نو ځینې مسایل هم ورسره حل شي د حضرت ابن عباس بیان دی چې ټولو نه مخکې زیار چې په اسلام کې شوی و نو همدا و یعنې ښځې ته مور ویل
چې کوم وو دا حضرت اوس بن ثابت د لومبي کړی وو او د دې نکاح کې د دوی د تر لور وو هغه سره دې زهار کړی وو. نو بهرحال خدای پاک دا حدود قائم کړی دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې هم دا معامله وړاندې شوې وه. نو هغوی فرمایلي وو چې همدا سزا ده. همدغه شان د حضرت مسیح ثاني په زمانه کې یوه معامله وړاندې شوې وه. نو هغوی فرمایلي وو چې همدا سزا ده. سوای له دې نه چې څوک ډېر غریب وي او طاقت نه لري نو هغه د بیا استغفار وکړي او تر کومه حده پورې وس لري نو هغه د بیا د دې سزا نو هغه د بهرحال هغومره دې کوي. نو خدای پاک حدود قایم کړی دي ښځې ته د مور یا د خور ویلو. او که څوک داسې وایي نو د ځینو عادت وي چې په وړه شان خبره جنګونه وشي نو دا وایي چې په ما حرامه شي او د زما د مور په شان یا ته فلانی یا قسم یې وخوړو. دا ټول قسمونه چې کوم دي نو دا حدونه قایم کړي شوي دي. د کومه سزا چې خدای پاک فرمایلې ده چې غلام به ازادۍ یا به روجې نیسي یا به مسکینانو باندې روټه کړي. حضرت اوس بن ثابت شاعر هم وو او حضرت اوس بن ثابت او شداد بن اوس انصاري په بیت المقدس کې هم رهایش لرلو. د دوی وفات د فلسطین په مقام د فلسطین یو ځای دی رام الله په هغې کې په 34 هجري کال کې شوی و. هغه وخت د دوی عمر 72 کاله و. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت ارقم بن ابي ارقم د دوی کنیت ابو عبدالله و. د حضرت ارقم د والدې نامه امیمه بنت حارث وه. په ځینو روایتونو کې د دې نامه تمازر بنت حزام او صفیه بن حارث بنت حارث بیانه شوې ده. د حضرت ارقم تعلق د بنو مخزوم قبیلې سره و. دوی په هغو اولینو صحابهو کې شامل وو چا چې اسلام قبول کړی و. او د ځینو خیال دا دی چې کله چې دوی ایمان راوړی و نو دوی نه مخکې 1100 کسانو اسلام قبول کړی و او ځینې دا وایي چې دوی په 9 نمبر اسلام قبول کړی و. او حضرت عروه بن زبیر روایت کوي چې حضرت ارقم حضرت ابو عبیده بن جراح او حضرت عثمان بن مظعون یو ځای په یو وخت ایمان قبول کړی و. د حضرت ارقم یو کور د مکې نه بهر د صفا غر سره و او په تاریخ کې د دار ارقم په نامه مشهور دی. دار ارقم د دوی کور او د دوی په کور کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم او هغه خلکو چې اسلام قبول کړی و هغوی به عبادت کولو. او په دې ځای کې حضرت عمر هم اسلام قبول کړی و. او د دې د اسلام قبولولو نه پس د مسلمانانو شمېر 40 شوی و. او د دغه کور نه بهر راوتي وي. د حضرت عمر د اسلام قبولولو نه پس دا کور د حضرت ارقم په ملکیت کې و او بیا د هغوی نسو دا کور ابو جعفر منصور باندې خرڅ کړی و. د دې باره کې سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کوم تفصیل لیکلی دی هغه څه داسې دی. د اسلام د لومړي تبلیغي مرکز یعنې دار ارقم باره کې هغوی لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خیال پیدا شوی و چې په مکې کې یو تبلیغي مرکز قایم کړی شي چې چېرته مسلمانان د لمونځ وغیره لپاره بغیر د څه تکلیف نه راجمع کېږي او په امن او په اطمینان او په خاموشۍ سره باقاعده د اسلام تبلیغ دې وکړی شي. نو دې لپاره د یو داسې کور ضرورت و چې مرکزي حیثیت لري. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یو نو مسلم ارقم بن ابي ارقم کور خوښ کړو چې د صفا د غر په منځ کې او بیا دې نه پس به ټول مسلمانان همدلته راغونډېدو، همدلته به لمونځ کولو، همدلته به د حق په لټون کې راتله، یعنې چا چې د دین لټون کولو او د اسلام پیغام به اورېدو لپاره ورباندې پوهېدو لپاره به دلته راتله خلک او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت نه فیضیابه کېدو لپاره راتله. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د اسلام تبلیغ فرمایلو. په دغه وجه دا کور په تاریخ کې خاص شهرت لري او د دارالاسلام په نامه هم مشهور دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم تقریبا 3 کاله پورې په دار ارقم کې کار کړی، یعنې د بعثت په 4م کال هغوی دا خپل مرکز جوړ کړی و. د 6م کال تر اخره پورې دوی په خپل
په دې کې خپل مشن جاري ساتلی و او مورخین دا لیکي چې په تاریخ رقم کې اسلام قبلونکي آخري تن حضرت عمر و چې چا د اسلام قبلولو نه پس مسلمانانو ته ډېر تقویت ترلاسه شو او هغوی د دار ارکب نه راووتو او ښه په جاري تبلیغ کول شروع کړو. مدینې ته د هجرت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه موخه د حضرت ابو طلحه زید بن سال سره کار کړی و او دوی په د بدر په غزا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر چې کوم غنیمت مال و هغې نه یو توره ورکړې وه. حضرت ارقم د بدر او احد سره ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته په مدینه کې یو کور هم ورکړی وو او یو ځل رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د صدقاتو په وصولۍ باندې هم مقرر کړي وو او تاریخ کې دا هم دی چې حضرت ارقم په حلف الفضول چې کومه معاهده وه په هغې کې هم شامل وو. هغه معاهده چې د غریبانو مدد لپاره اسلام نه مخکې د مکې چې کوم لوی خلک وو هغوی کړې وه او چې پکې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم شامل وو. د حضرت ارقم زوی عثمان بن ارقم روایت کوي چې زما د والد وفات په 350 هجري کال کې شوی و او هغه وخت هغوی عمر 83 کاله و. ځینې خلک دا و چې دوی په 55 هجري کال کې وفات شوي. د عمر باره کې اختلاف دی چې 80 کاله یا د نه څه زیات و. حضرت ارقم دا وصیت کړی و چې د هغوی د جنازې لمونځ به حضرت سعد بن ابي وقاص کوي، یعنې چې کوم صحابي و. نو د دې وفات نه پس حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د عقیق په مقام و لرې ولته نه. نو مروان و چې دا څنګه کېدی شي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابي د یو غیر حاضر تن په وجه ښخ نه کړی شي، یعنې موجود نه دی، نو د صحابي مړی د ایثار کړی شي تر هغه چې تر څو چې هغه رانه شي او هغوی دا غوښته چې د دې د جنازې امامت د پخپله وکړي. خو عبیدالله بن ارقم د مروان خبره ونه منله او د سعد بن وقاص په راتلو باندې بیا د حضرت ارقم جنازه وکړل شوه او دوی په جنت البقیع کې ښخ کړي شوي وو. د دې باره کې یو روایت دا ده چې یو ځل حضرت ارقم بیت المقدس ته تلو لپاره چې تیاري وکړه، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلو، د سفر اجازه ترې وغوښتو. نو هغوی ترې تپوس وکړو چې ته د څه ضرورت لپاره یا د تجارت په غرض روان یې هلته؟ نو هغوی ورله جواب ورکړو چې یا رسول الله زما مور پلار دې به تاسو نظر شي، زما هېڅ کار نشته او نه د تجارت څه غرض لرم، بلکې بیت المقدس کې زه لمونځ کول غواړم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زما په دغه جومات کې یو لمونځ د نورو جوماتونو د زرګاو لمونځونو نښه دی، یعنې دلته په مدینې کې د سوای د کعبې نه. بیا په دې حضرت ارقم خپله اراده بدله کړه. بیا چې کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت بزبز بن عمرو په یو روایت کې د دې نامه بزبز بن بشر هم راغلی ده. حضرت بزبز جونی انصاري تعلق د بنو ساعده بن کعب بن خزرج قبیلې سره و او د عروه بن زبیر مطابق د دوی تعلق د بنو زرار بن خزرج سره و. دوی د بدر په غزا کې شرکت کړی و. د دوی انصار صحابه په شمېرل کېږي. دوی ته بسیسه او بسیس او بزبه په نامه هم دوی پېژندل کېږي. د بدر د غزا نه علاوه دوی د احد په غزا کې هم شرکت کړی و. د مدینې نه د بدر غزا لپاره د راوتو ذکر په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا لیکلی دی چې مدینې نه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم راوته، نو ځان پسې عبدالله بن ام مکتوم د مدینې امیر مقرر کړی و. خو چې کله هغوی د روحه مقام ته جفت ورسېده چې مدینې نه د 14 میله په فاصله دی، نو غالبا په دغه خیال چې عبدالله یو نابینه سړی دی او د قریش د لښکر د آمد خبر دا تقاضا کوي چې د هغوی بسرې بیا د مدینې انتظام مضبوط وي. نو هغوی ابولبابه بن منذر د مدینې امیر مقرر کړ او واپس یې ولېږل. عبدالله بن ام مکتوم مطلع کې حکم ورکړ چې هغوی د امام صلاح وي، یعنې د انتظامي کار ابولبابه به کوي. او دوی د لیکي چې د مدینې بالایي آبادي یعنې د قبا
لپاره هغوی عاصم بن عدي بیل امیر مقرر کړی وو. همدا هغه مقام ده چې هغوی دا امیران لېږلي وو یا تبدیلۍ کړې وې. نو همدې ځینې دې بسیسو یعنې بسبس او عدي بن عدي نامې دوه صحابیان د دشمنانو د حرکاتو ساکنات معلومولو لپاره د بدر طرف ته روان کړي وو او دا حکم ورکړی و چې هغوی دې ډېر ژر دا خبر واخلي او را دې شي. حضور فرمایي چې 2 هفتې مخکې په خطبه کې د حضرت عدي بن ابي زغبا ذکر شوی دی. نو په هغه ذکر کې د دغه واقعې ذکر هم شوی و چې کومه لېږلې شوې وه. د ډلنو په دې کې د بسبس او حضرت عدي بن زغبا دواړه شامل وو. دوی چې کله د بدر مقام ته ورسېده خبر اخیستو لپاره، نو هلته حضرت بسبس بن عمرو او عدي بن زغبا د کوهي سره جفت یو وړوکي شان یو غونډۍ وه. نو په هغې باندې هلته خپل اوښان کېنول او خپل مشکونه یې راواخیسته او د کوهي نه یې اوبه ډکې کړې او څښلې مې ویل ته. نو هلته هغوی 2 ښځې لیدلې وې چې یو بل سره خبرې کولې او د یوه قافلې د راتلو باره کې خبرې وې د هغوی. هلته یو تن هم ولاړ و. بهرحال دوی دواړه واپس راغله او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د دغو ښځو د خبرو باره کې وې چې دوی د یوې قافلې د راتلو باره کې داسې خبرې کولې. هلته چې کوم تن ولاړو د هغه نامه مجدي وه. دا تفصیل مخکې حضور فرمایي چې ما بیان کړی دی. نو بله ورځ بل سهار مورخ لیکي چې ابو سفیان هلته ورسېد. هلته قافله هم راغلی وه. نو هغه مجدي نه تپوس وکړو چې یا مجدي تا داسې چېرته یو تل دلته لیدلی چې د جاسوسۍ لپاره راغلي او ورته دا و چې که ته موږ نه د دښمن حل پټ کړو نو قریش یو تن هم تا سره سوله ونه کړي. نو مجدي وی چې ما یو داسې تن هم دلته نه دی لیدلی چې زه یې نه پېژنم او ستا او د یسد تر منځه بل دښمن نشته دی او که وی نو ما نه به پټ نه پاتې شوی او نه به ما هغه تا نه پټولی. خو چې ما 2 کسان کتلي وو چې دوی دلته راغلي وو ایسار وو او دلته هغه ځای ته اشاره وکړه چېرته چې حضرت بسبس حضرت عدي خپل اوښان کېنولي وو. نو هغوی وایي چې دلته هغوی اوښان تړلي وو کېنولي وو اوبه یې څښلې وې بیا دلته نتلي وو. نو ابو سفیان هلته راغی چېرته چې دواړو صحابه خپل اوښان کېنولي وو او هلته هغې د چې کوم د اوښانو پچې وې هغه یې راواخیستې او ماتې کړې. نو چې کله هغې ماتې کړې نو هغې نه د کجورو ګېډکې راووته. نو هغه ووایي چې دا خو د یثرب د خلکو چې کوم اوښان وي د هغوی خوراک همدا وي. نو بیا ویده هم هغوی راغلي وو دلته او دوی دواړه د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغې د اصحاب جاسوسان وو. دا کوم دا 2 کسان راغلي وو دا د مدینې نه راغلي وو جاسوسان وو او دا د اوښو د پچو نه مې ماته اندازه وشوه چې دوی دلته راغلي چې دوی دلته ولې راغلي وو. او ما ته داسې ښکاري چې هغوی ډېر جوخت بیا زر زر یې خپل قافله هلته نه بوتله. نو حضور فرمایي چې د عربو په هغه زمانه کې هم د جاسوسۍ خپله طریقې وې او په اندازې لګولو کې ډېر مهارت لرلو. او د دې ذکر کې د بدر د جنګ په ذکر کې په سیرت خاتم النبیین کې دا لیکلي دي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم بدر ته جفت ورسېده نو د یو خیال په وجه چې ذکر په روایتو کې نه ملاویږي هغوی حضرت ابوبکر صدیق ځان سره یې که او د اسلامي لښکر نه څه مخکې راووته. هغه وخت هغوی ته یو بوډا بدو هم ملاو شو چې د هغوی د خبرو نه ورته دا معلومه شوه چې د قریش لښکر بدر سره بالکل جفت رسېدلی دی. نو هغوی چې دا خبر واورېده نو واپس تشریف هغوی راوړه. حضرت علي حضرت زبیر بن عوام حضرت سعد بن ابي وقاص وغیره یې د معلوماتو لپاره مخکې روان کړه. او د یو روایت مطابق چې کوم خلک هغوی لېږلي وو په هغې کې حضرت بسبس هم شامل وو. مخکې خو دې خلک تللي وو د قافلې خبر اخیستو لپاره. اوس چې دوی خبر شو چې لښکر را روان دی نو د لښکر خبر لپاره بیا دوی لېږلي وو چې په دغه خلکو دوی هم شامل وو. او
او چې کله دوی د بدر وادۍ ته ورسېدل نو دوی څه وکتل چې هلته د مکې یو څو کسان دي چې یوې چینې د اوبو ډکۍ لګیا دي او دوی په دغه صحابیانو په دوی په خلکو حمله وکړه او یو حبشي غلام یې راونیولو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راوستو. کله چې هغوی هغه راوستو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کې مصروف وو. صحابه چې دا وکتل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو په مونځ کې مصروف دي نو پخپله د هغه غلام نه تپوس شروع وکړو چې د ابو سفیان قافله چېرته ده. دا حبشي غلام چې لښکر سره راغلی وو دا هغه لښکر سره راغلی چې د بدر طرف ته را روان وو نو د قافله نه خو خبر نه وو او قافله نه هغه دا وایي چې د ابو سفیان نه خو زه خبر نه یم، البته ابوالحکم یعنې ابو جهل او عتبه او شیبه او امیه د دغه وادۍ په بل سر باندې هغوی ایسار دي. نو د صحابه چې هغوی خو صرف د قافلې نه خبرو او همدا یې د هغوی اندازه وه هغوی په دماغ کې دا کېنولي وو نو هغوی دا وګڼل چې دا د روم وی لګیا دی او دا کس ته د قافلې خبر پټول غواړي. نو ځینو خلکو هغه وویل وټکولو خو چې کله به هغه یې وهلو نو هغه به د ویرې د لاسه دا وایي چې ښه بیا به درته او چې کله مې پرېښودو نو بیا مې هماغه وړومبی جواب ورکولو چې د ابوسفیان نه خبر نه یم خو دغه د قافلې نه او ابوجهل له یو لښکر سره را روان دی هغه جفت دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبرې واورېدې نو هغوی زر چې مونځ نه فارغ شو نو صحابه یې منې که د وهلو نه دا یې وفرمیل چې کله چې هغه رښتیا خبره کوي نو تاسو هغه وهل شروع کړئ او چې دروغ وي نو تاسو یې پرېږدئ. او بیا هغوی پخپله په نرمۍ د هغه نه تپوس وکړو چې لښکر دا وخت چېرته دی نو هغه ورته وویل چې دا وخت د مخامخ چې کومه غونډۍ ده د دې شاته دی. نو هغوی تپوس وکړو چې څومره کسان دي پکې نو هغه جواب ورکړو چې ډېر دي خو پوره شمېر نه خبر نه یم. نو هغوی وفرمیل چې ښه دا راته ووایه چې هره ورځ دوی لپاره روټۍ لپاره څومره اوښان دوی حلالوي. نو هغوی ورته وویل چې 10 اوښان د دغه قافلې لپاره حلالېږي د خوراک لپاره. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهو طرف ته متوجه شو دا وفرمیل چې دا 10 اوښان چې حلالېږي نو دې مطلب دا چې 1000 کسان دوی سره راغلي دي حقیقتا هماغومره خلک وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی حضرت سلمه بن عمرو انصاري د دوی تعلق د بنو نجار قبیلې سره وو. د دوی د والدې نامه کبشه وه چې مشهور شاعر د حضرت حسن بن ثابت خور وه. حضرت سلمه د بدر غزا سره په ټولو غزواتو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو او هغو اصحابو کې شامل وو چې د بنو سلمه بوتان مات کړي وو. د دوی وفات حضرت عمر د خلافت په دور کې د جنګ جسر یعنې هغه د پل والا جنګ شوی وو. جنګ جسر په 14 هجري او په تبریک کې د 14 هجري ذکر دی چې د هغه کال کې دا جنګ شوی وو. ایرانیانو سره هغه جنګ دی چې په کام کې د دواړه ډلې یعنې د ابو عبید په نگرانۍ کې د مسلمانانو لښکر او د محمد جزوي په نگرانۍ کې د ایران فوج د فرات سیند په غاړه یو بل ته مخامخ شوي وو او د دریا نپار تېرېدو لپاره یو پل جوړ کړی شوی وو. نو په دغه مناسبت د جنګ جسر ویل کېږي. د ځینو خیال دا دی چې د دوی وفات د حضرت عثمان د خلافت په زمانه کې په مدینې کې شوی وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت سلمه بن غنمه چې د حضرت سلمه نامه په یو روایت کې سلمه بن غنمه هم بیانه شوې ده. د حضرت سلمه و د والدې نامه جهیره بنت قین و. د دوی تعلق د انصار قبیلې بنو سلمه سره وو. دوی په هغو 70 اصحابو کې شامل وو چې په بیعت عقبه ثانیه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس بیعت کړی وو. دوی چې کله ایمان راوړی وو نو حضرت معاذ بن جبل او عبدالله بن انیس سره یو ځای دوی د بنو سلمه بوتان مات کړي وو یعنې د خپلې قبیلې او دوی د بدر او حتی د خندق په غزواتو کې شامل وو. او په غزوه خندق کې د حبیره بن ابي وهب د حضرت سلمه شهید کړي وو او د یو روایت مطابق حضرت سلمه د غیبر د غزا په موقع شهید شوي وو. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغوی نامه د حضرت جابر بن خالد د دوی تعلق د انصار قبیلې بنو دینار سره وو. دوی د بدر او د احد په غزواتو کې شامل وو. بیا یو صحابي دی حضرت حارث بن نعمان بن امیه انصاري د دوی تعلق د انصارو قبیلې اوس سره وو. دوی د بدر او د احد په غزا کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو او دوی د حضرت عبدالله بن جبیر او حضرت فواد بن جبیر تره وو
او د جنګ صفین په موقع د حضرت علي له طرفه دوی شامل شوي وو. بیا حارث بن انس انصاري د دوی د والدین نامه حضرت ابو شریک وو او د والد انس بن رافع وو. د دوی هم والدین هم اسلام قبول کړی وو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړی وو هغوی. او د حضرت حارث تعلق د اوس د قبیلې خاغ بنو عبداشل سره وه او د بدر او د احد په غزا کې دوی شامل شوي وو او د احد په غزا کې دوی د شهادت ترلاسه شوی وو. حضرت حارث په هغو څو اصحابو کې شامل وو څوک چې د احد په غزا کې د حضرت عبدالله بن جبیر سره په هغه دره باندې ټینګ ولاړ وو او شهادت نصیب شوی وو. بیا حضرت ریس بن زید انصاري دی. په یو روایت کې د دوی نامه زید بن سالمه هم بیانه شوې ده. د حضرت ریس تعلق د خزرج د قبیلې یو خاغ بنو زید بن حارث سره وو. دوی خپل ورور حضرت عبدالله سره د بدر په غزا کې شامل شوي وو او دوی ته د بانګ باره کې خوب هم ښودلی شوی وو. د احد په غزا کې دوی شامل شوي وو. د دوی ورور ته د بانګ باره کې ویل شوي وو د الفاظو باره کې. بیا چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه د حضرت حارث بن اسامه. د دوی تعلق د انصارو قبیلې بنو نجار سره وو. بین مؤونه کې دوی شهید شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حارث او د حضرت صهیب بن سنان ترمنځ موافقت قائم کړی وو. حضرت حارث بن اسامه د بدر غزا لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره روان شوي وو او چې کله د روحه په مقام ورسېدو نو دوی کې د نور سفر طاقت پاتې نه شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی واپس مدینې ته ولېږل. خو د غنیمت په اموالو کې دوی ته د دوی برخه د بدر شاملینو په شان مقرره کړې وه. یعنې عملاً نه شامل شوي خو د یوې جذبې د لاندې راوتي وو. نصیحت ورله اجازه نه ورکړې یا بیمار وو یا هغه وخت بیمار شوي به وو نو ځکه دوی زیات به بیمار شوي نو ځکه واپس رالېږلي وو. خو د دوی نیت د جذبې ته په کتو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د بدر په اصحابو کې شمېرلي وو. دوی د احد په غزا کې هم شریک وو او هغه ورځ چې بیا خلک منتشر شو نو هغه وخت هم حضرت حارث ټینګ ولاړ وو او دوی رسول کریم صلی الله علیه وسلم په لاس د مرګ بیعت کړی وو او دوی حضرت عثمان بن عبدالله بن مغیره او مخزومي وجلي وو. یعنې حضرت حارث او سلم یې اخیستی وو. یعنې کوم چې د جنګ کوم لباس او سامان هغه یې ترې اخیستی وو چې پکې ذره او خود او توره شامله وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه سامان دوی له ورکړی وو او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د عثمان بن عبدالله د هلاکت خبر راورسېدو نو هغوی فرمایي چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چې دا ووجلو. دا ډېر خطرناک دښمن و. حضرت حارث عثمان بن عبدالله بن مغیره مخزومي وجلی وو او دا یو مشرک وو او د احد د غزا په ورځ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نقصان رسولو په غرض ښه وسلې سره راغلی وو او د احد په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا تپوس کړو چې زما تره حمزه سره څه وشو نو حضرت حارث د هغې تلاش کې وتی وو چې هغې بیا ناوخته شو نو حضرت علي بیا روان شو او حارث ته چې ورسېده نو هغوی وکتل چې حضرت حمزه شهید شوي دي نو دوی دواړه واپس راغلو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د هغوی د شهادت خبر ورکړو. حضرت حارث بیانوي چې د احد د غزا په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم ما ته چې کله هغوی په یوې ګاټۍ کې وو نو هغوی دا وفرمایل چې تا عبدالرحمن بن عوف لیدلی دی نو ما ورته عرض وکړو چې ما لیدلی دی هغوی غر سره جوخت دي د هغې خوا کې دي او په هغوی باندې د مشرکانو یو لښکر و چې حمله کړې وه او ما زه د هغوی طرف ته لاړم چې هغوی بچ کړم خو زما نظر چې په هغوی باندې لاړو زه هغې له راغلم نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فرشتو د هغه حفاظت کولو یعنې د عبدالرحمن بن عوف او یو روایت کې راغلی دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه سره فرشتو فرشتې وي چې هغه سره دغه مرسته کول هغه سره جنګېدی د هغه په مرسته کې جنګېدی. نو حضرت حارث بیانوي چې
زه عبدالرحمن بن عوف له لاړم او بیا واپس شوم او چې کله جنګ ختم شو نو ما وکتل چې د هغې مخې ته 2 کسان وژلي شوي پراته دي. نو ما ورته وویل چې تاسو دا ټول وژلي دي، دا ټول تاسو وژلي دي؟ نو عبدالرحمن وویل چې حضرت عبدالرحمن بن عوف چې دا 3 خو ما وژلي دي، خو د باقیانو باره کې نه یم خبر چې دا چا وژلي دي. نو په دې ورته ما وویل چې خدای او د هغه رسول رښتیا ویلي وو، یعنې فرښتو ستا مرسته کوله. حضرت حارث د بین مؤونه په واقع کې شریک شوي وو او چې کوم وخت دا واقعه شوې او صحابه شهید کړی شو، نو هغه وخت حضرت حارث او عمرو بن امیه اوښان سره ولټلي وو. په ابن هشام سیرت ابن هشام کې د 2 اصحابو د عمرو بن امیه او د حضرت منذر بن محمد باره کې لیکلي شوي دي. خو بهرحال ځینو روایتونو کې د کتابونو کې دا روایت دی چې کوم اوښان سره ولټلي وو نو دوی هم پکې وو. او دوی چې کله واپس راورسېدل نو هلته دوی وکتل چې مارغان ناست دي. دوی پوه شو چې دوی ملګري شهیدان شوي دي. حضرت حارث حضرت عمرو ته ویلي چې ستاسو څه رایه ده؟ نو هغوی ورته وویل چې زما خو دا خیال دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له به واپس لاړ شو او هغوی له به خبر ورکړو. نو حضرت حارث وویل چې زه خو به دې ځای نه شاته کېږم چېرته چې منظر وژلی شوی دی. نو هغوی ورمخکې شو او جنګ یې وکړ او شهید شو. حضرت عبدالله بن ابي بکر وایي چې د حارث شهادت د دشمنانو له طرفه چې کوم مسلسل نیزې ویشتلی شوي د هغې په وجه شوی چې کوم د هغې په بدن کې خفه شوی او بیا هغوی شهید شو. خدای پاک دې د بدر د ټولو صحابه درجات اوچت کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.